تاسو چې کړی د بیلورو د استغاثه استعمالوله دوی دپاره نو د دې ستاسو ذهن کې څه داسې د څه تشبیه هم څنګه ورکړې ده ټاخۍ ټاخۍ ګورې تر اوسه ته په زه پوه نه یم چې دا څه ته وایي دا څه ته وایي مطلب یې څه ښه ده راته ووایي دا ټمټمه څه شی زما خو خیال دا چې څه څیز به دا بارڼا کوي داسې زما یو ملګری دی دلته د شنګلې دی او مخکې چې و نو هغه به داسې موټرسایکل اخیستې خرڅولې به چې کوم موټرسایکل به بېکاره و نو هغې ته تاسو چې کړی د بیلورو د استغاثه استعمالوله دوی دپاره نو د دې ستاسو ذهن کې څه داسې د څه تشبیه هم څنګه ورکړې ده اوس اصل کې مسله دا ده که نه جي چې دوی چې اوس مثلا یو کس ته د منګکوري نسبت وکړي نو دې کې جنابانو یو سړي له چې ته یو نوم ورکې نو اکثر د اسم د مسما په منځ کې مطابقت خو نه وي په خبره پوه شي د غصې په ټیم کې کله د غصې په ټیم کې سړی یو سړي ته یو خبره وکړي چې خولې له سر راغله هغه یې پرې ورچسپان کړي د بیلوري ټیک د لرې دغه مناسبت یې جوړېدلی شي خو ښه خبره نه ده چې زه اوس مناسبت جوړ کړم چې وروره د سر داسې ده د سترګه داسې ده او د کیفیت داسې دی د پوزه داسې ده په خبره پوه شوې کولی شم جوړېږي م وجه یو بل تپوس کومه دا شاخۍ تاخۍ ګورې تر اوسه ته په زه پوه نه یم چې دا څه ته وایي دا څه ته وایي مطلب یې څه زمونږ په سوات کې چې دی نو دا خلک یو سړی چې لکه اوس په انګلیش کې خلک وایي نتینګ سړی دی بېکاره سړی دی هغې دپاره دا یو لفظ استعمالوي چې شاخۍ تاخۍ په خبره پوه شوې دا شاخۍ تاخۍ بیلوري میلوري دا په داسې ځای کې سړی استعمالوي خو دا د غصې کار شی دی سړی د غصې په ټیم کې سړی دا خبره وکړي د غصې په ټیم کې یو کس ته سړی داسې خبره وکړي زه م ویم لکه زما دا زړه نه غواړي چې زه یو سړي ته داسې ووایم چې د هغه زړه په دې فضول خبرو باندې دوکا انساني جذبات دي خامخا غوسه راځي انسان له لکه بعضې ټیم به یو کس تا دې ته مجبوره کړي چې ما پسې داسې الفاظ ووایه زه د دې قایل نه یم ټیک د دا ویلی شي دا ښه خبره نه ده زه اختلاف لرمه اختلاف کې زه تا ته دا وایم الله تعالی مایني الله تعالی مایني دا یو خبره کوم چې ما لکه 11 نه واله 30 پورې منطقي تنقیحاتو په حیات النبي مناظره کې مې راواخیسته بیا مې سیټه کړه او ما په هغې باندې شپږ 7 پیرې لکه ځان دغه کړی او تللی او ښه مکمل صرف مې دا وی مایل یاره زه دا علمي تنقیات په ده باندې کوم ما ته پته ده چې د دې جواب دی نشي کولی ما یې زه اوس صرف مسله د مسلې تر حده چېړم ما هغه سیټ ټکې خو د الله د یاري نو دا کار چې بل ملا کې ځان کې پیدا کړي د بعضې کس یاره جي زه به داسې وکړم د مناظرې تعریف دا دی هغه چې دی توجه المتخاصمین فی النسبة بین الشیئین اظهارا للصواب مقصود به دی دا چې حق کاره کم لا لالزام الخصم مقصود به دا نه چې زه خپل د مقابل خاموشه کم او دې زما د مغې خبره نشي کولی اصل شی دا دی ښه ښکلی تعریف هم وکړو ښه ده راته ووایي دا ټمټمه څه شی زما خو خیال دا چې څه څیز به دا بارڼا کوي داسې زما یو ملګری دی دلته د شنګلې دی او مخکې چې و نو هغه به داسې موټرسایکل اخیستې خرڅولې به چې کوم موټرسایکل به بېکاره و نو هغې ته به هغه یو لفظ کټاره وي دویم به یې ورته ټمټمه وي اکثر به لکه یو ملګري موټرسایکل به راغه به بېکار و هغه به ویل لکه دا دې څه ټمټمه راویستې ده نو زما دا ټول الفاظ چې دي که نه نو دا بس تا ته ترتیب معلوم شي ښه زما خیال دا و چې ټمټمه داسې څه څیز هغه رڼا کوي ما وایي چې دې څه مطلب دوی کې رڼا څوک کوي بیا مې وایي صاحب پیران صاحبان دي پکې د کراماتو څوک خاوند دی په دغه سلسله کې به یې ورته ویلي دا 4 الفاظ چې تاسو وویې که نه نو دا 4 واړه الفاظ کنزل نه دي دا مونږ د ردي شي دپاره استعمالو په خبره پوه شي یو رد دی که خو کنزل شو هغه دپاره نه وکې لکه یو دی اصلي یو دی دیسي نو زما مقصود دا دی چې ګوره پیر ګوهر صاحب او ندیم صاحب دا د مشران دي دا را مخې ته که نو د دې نه لاندې چې ته را مخې ته کې دا په درجه د تابع کې دي نو تابع ولې را مخې ته کې اوس ګوره مثلا زه د مشر سره خبره کوم ښه په ادبو کې کوم خبره به ختمه شي ته به وروره ځان مشورې اوس نوی ترتیب دی او هغې مشهور دي چې زه اوس مثلا زما اوس ښه تعارف شوی دی زه دا نه غواړم چې داسې دا فضول بکواس وکړم دا نوی کس دی دی به لګي دی وایي چې که هر څه چلې خو چې زه مشهور شوی هر څه کېږي زه په یو کس پسې هر څه ویم خو چې زه مشهور شوی زه ویم چې دا مشران راشي کېدی شي چې زه هغې سره داسې الفاظو کې خبره وکړم چې دا خبره روغې ته ورسېږي آینده کې بیا دا خبرې څوک په اختلاف په نظر نه چېړي پیر صاحب وایي چې زه دغه سره نه کښېنم د واحد الله وحدان صاحب سره او ما سره د چېرته کې حیدر حیات صاحب کښېنوي او که مشر د را سره کښېنوي
اوس زه تاسو ته دا خبره کومه جي هغه مطلب هغه تاسو کله تاسو کوم الفاظ ویلي دي که نه نو هغه د پیر صاحب حوالې سره دغه ستاسو دپاره راجع کېږي ټیک ده جي زه څه وایم ګوره زه وایم د ندیم مولانا صاحب په اعتبار سره د پیر ګوهر صاحب اخلاقي رویه لږه ښه ده صحیح شو زما زړه کې دا دي زه وایم چې قطع نظر دی نه چې زه درته ډېر دلایل پیش کړم او یو خبره وکړم د پیر صاحب وضاحت نه کوم د هغه دفاع نه کوم خو هغه ګورې بعض اوقات خبرې د خوش طبیعتۍ نه کوي او جا بعضې اوقات خبرې د خوش طبیعتۍ نه کوي خو زه دا وایم که نه چې لکه نظریاتو په اعتبار سره بعضې داسې نظریات دي چې هغه د ندیم مولانا صاحب ګزاردار دي د ده په نسبت سره د ندیم مولانا صاحب ګزاردار دي د ده په نسبت سره لکه زه اصل خبره دا کوم چې زه په خپله ځانې زما د بدعت نه نفرت دی زما د شرک نه نفرت زما د شخص نه نفرت نشته سیدو په دې جیل باندې لیکلي نفرت انسان سے نه جرم سي او زه دا وایم لکه ته دا منې الله تعالی خو دا معیني که نه ما وی زه به مفتي مجتبی صاحب وځم او زه به یم زه به د مفتي منیر شاکر خواله ځم او زه به ورته دا وایم چې ته مخکې دې ډېر د دین خدمت کړی دی او زه ستا سره مناظره نه کوم زه تا ته مینت کوم د سوال دپاره راغلم چې ته دا خبره دی بل جانب ته که چې زه وایم زما زړه دا غواړي چې په اخره کې ته د دنیا نه په دې حال باندې لاړ شي چې خلک په تا ثنا ووایي زما زړه کې دا و زه داسې د پیر دپاره هم وایم داسې د پیر دپاره خو زه دا نه یم پیر له به اوس په دې ضد ورشي چې یاره مولانا صاحب ده په ما پسې خبرې وکړي زما صرف مقصود دا دی ګوره دا نور چې کشران دوی به تجاوز کوي تیزي به کوي ګوره زه چې یم که نه زه چې تیزي وکړم ما طالبان وایي ماشاءالله وایي دا چل دی وکړو دا دې وکړل دا کشران مولیان هم داسې وایي کوم چې لکه دا سمجدار مولیان هغې دا نه خوښوي نو زه چې د پیر صاحب سره کښېنم پیر صاحب به دا شی نه کوي چې یاره زه په ده باندې یو دغه وکړم چې ما طالبان وکړي موږ به د خبرې د حل کولو کوشش وکړو په خبره پوه شوي او کیدای شي زه دا وایم چې پیر صاحب ته زما نه او د مفتي فدا صاحب نه علاوه داسې دې مزاج والا کس میلاو نه شي دا زه چې بعضې خبرې کوم دا د غوسې او زه چا غوسه کړم د هغې د وجې په خبره پوه شي دې مزاج والا کس ورته بل میلاو نه شي که میلاویږي یو به مفتي فدا صاحب یو به زه یم په خبره پوه شوي دا به ورسره زه وکړم او خبره به ورسره زه حله بوزم باقي اوس که هغه وایي چې زه ستا سره بحث نه کوم څه مسله نشته خو ستا واړه کشران راځي نو هغې هسې ځان مشورې ته ولې نه کوې خبره پوه شوي ستا مشران کشران هلکان دي اوس دا محمودي جانان دی 2 پیرې سره مونږ بحث وکړو بیا هم هغه زړه قصه ده داسې تاسو پیر صاحب مفتي ګوهر علي شاه صاحب د حضر حیات صاحب سره ولې نه کېنوئ تاسو ته هغې نه څه وایي زه به ورته وایم خو د دې مشران دي دغه د پیر صاحب په عمر کې دي 3-4 مشران دي خضر صاحب د هغې نومونه یاد کړي هغې زما سره کېنوئ دې راشي دې به ورسره هم زه کېنم خو چې اردو تکلم خو له ورځي که نه چې هغه د ده به خبر کوي اردو ویلی شي یقین مې نه راځي داسې ویلی شي ولې نه شي زما به یقین نشته هغه چې کم کتابونه دي نو زیات تر دغه تقریبا چې دغه اوس اردو کتابونه دا چې ما دا کلیپ وکړو بیا به دی خفئ د دې یو کلیپ ما وکتو ما سره په پاڼه پراته دي 41 داسې غلطیان دي چې هغه د کړی وي خیر ده اردو کې هم په عربۍ کې هم په هر څیز کې نو ما ته دا داسې نه ښکاري چې هغه چې کله چیلنج کوو که نه حضر حیات صاحب هغه په خپل یو ویډیو کلیپ کې چیلنج کړی دی چې ما سره هغه کښېنوي ویډیو کلیپ ما اورېدلی دی او ته چې وګورې جو یقین مې پې نه راځي هغه دعوه کړې ده بس تاسو خپل سړی راولئ پیر صاحب ورسره مونږ کښېنو نو زه اوس هسې تاته خبره کوم چې دله هم پښتو ورځي مال هم پښتو راځي دی زما سره ولې نه کښېني زه اوس دا وایم د ده شوق دی انور کاړوي صاحب شو یو 2-3 نور منیر احمد منور صاحب دا د دې مشران دي دا 2 دي راولي دی ورسره هم راشي د ده د هر قسم امن ذمواري زما شوه زه به یې خضر صاحب له بوزم او زه به یې د هغې مدرسې ته بوزم زه به تر دې پورې کوم چې که ده باندې ګزار میلاوېده زه به د هغې نه مخکې به وهل زه خورم خو نه شي هسې خبر